رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي د ټي 20 ورلد کپ بهر کېدو نه باوجود هم د ډېر رنزونو هغه صحرا د رحمان الله ګربز په نوم باندې او د ډېرو وکټو اغستلو هغه صحرا د فضل حق فاروقي په نوم باندې شوله. حالانکه که چېرته کې دا دواړه کلاړیان فاینل کې لاو کړی وی او فاینل ته راغلي وي نو میبي چې سکور د دې نه هم ډېر زیات دیو سیوا کړی وی. میبي چې فضل حق فاروقي د دې نه هم سیوا وکټې اغستې وي. فضل حق فاروقي د سیم فاینل راتلو پورې د اوسه پورې 19 وکټې اغستې او د سره چې کوم دی رحمان الله ګربز چې ټول نه زیات رنز کړي دي او د 201 کړي دي په وکټو کې. خیر ارشدیپ سنگ چې کوم دی د فضل حق فاروقي سره یو شانته کې دی په لیول کې دی او د دې خبرې ماته هم پته وه ما کېدای شي چې د فضل حق فاروقي دا کراس کې خو بهرحال دواړه یو شانته په وکټو کې رال او د حیرانتیا خبره خو دا چې په زیاتو رنزونو کې او په زیاتو وکټو کې دواړه کلاړیان چې کوم دی د افغانستان لوبډلې سایډ نه دي دواړه کلاړیان د افغانستان د سایډ نه دي. افغانستان کرکټ ټیم باندې بلګه شانته کې خبر لته کې دا زه وکم افغانستان کرکټ ټیم خو پرفیکټ ټیم دی هم په بالینګ کې هم په بیټینګ کې. اوپننګ جوړی ډیره زیاته زبردست ده. سپین بالینګ د افغانستان سره ښه زبردست ورسره دی. روان ورلد کپ کې چې کم کمې دی کې موجود دی هغه صرف او صرف یو دی. روان ورلد کپ کې دغه کمې ایستل پکار دي ځان نه یو نوې ټیلنټ یو نوې کلاډیان چې کوم دی لوبډلې تر وصل پکار دي نوې پلیران لوبډلې تر وصل پکار دي او خاص کر سپیشلی د افغانستان چې کومه مین مسله ده په بیټینګ کې هغه د میډل آرډر. که چېرته کې میډل آرډر د افغانستان لوبډلې ټیک شو نو بیا افغانستان کرکټ ټیم ډېر های لیول پورې تللی شي. دا زما د دیز لیکلې خبره اورئ دا زما دیز د ویډیو ځان سره وساتئ. که چېرته کې د میډل آرډر بیټسمنانو دا مسله حل شو د افغانستان په ټیم کې نو بیا به څه قسم مشکل افغانستان کرکټ ټیم ته نه یعنې تاسو وګورئ د ورلډ کپ نه الریډي بهر شوي دي خو 2 کلاړیان په موسټ رنزونو کې او موسټ وکټ اغستلو کې دواړه کلاړیان د افغانستان د سایډ نه دي. یو فضل حق فاروقي چې زیاده وکټې اغستي 19 وکټې او دې سره چې کوم دی رحمان الله ګربز 201 رنز یې کړي 281 رنز. نو دا د افغانستان ټیم دپاره د افغانستان د خلکو دپاره افغانستان عوامو دپاره د ټول نه غټه او د خوشحالۍ خبره د دې نه بل ځم چې نشي کېدی د دې بل د فخر خبره نشي کېدلی د هغې دپاره. امید دی چې کم کمی د دې په ټیم کې موجود دی هغه کمی پر روان وخت کې موږ د سره اډلونه ګورو که هغه ایشیا کپ دی که هغه د سره نور داسې څه ایونټس دي خو د افغانستان لوبډلې کې دغه کمی په نظر رانشي نو بیا غټ غټ ټیمانو ته هم شکست ورکولی. بهرحال خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ انشاءالله ملاویږي نوي ویډیو کې تر هغه د الله کې اجازت د الله په امان.